أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ یونس لسم سپارہ آیات نمبر 98 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم یونس دی آیات کی ترغیب دی منکرین تا او مکذبین تا په کیسې د حضرت یونس علیه السلام باندې یونس علیه السلام کیسه ورته بیانی چې کوم منکرین دي چې هغه ایمان راوړي ایمان طرف ته ورته دعوت ورکړي په دې آیات کې فلولا كانت قريه پس ولې نو یو کلی آمنت چې ایمان راوړي وي فنفعها پس چې نفع ورکړي وي دوی ته ایمانها ایمان د دوی الا قوم یونس سوا د قوم د یونس علیه السلام نه یعنی صرف د یونس علیه السلام قوم دسې وو چې هغوی چې کله د عذاب هغه آثار ولیدل عذاب لا نه راغلی ځکه چې عذاب راشي بیا توبه نه قبلیږي عذاب لا نه راغلی خو د عذاب نه مخکې چې کوم آثار ورته حضرت یونس علیه السلام خولیو هغه ولیدل نو دا ټول قوم په جمع باندې راووتو او الله ته چې کوم په جمع سره توبه وباسله جړه او فریاد یې شروع کو او دا الفاظ به وي چې الله پاک تا یونس علیه السلام په کوم دین سره را لګري د باغې زموږ ایمان راوړي نو الله تعالی د دین هغه راغلی عذاب هغه چې کوم دی واپس نو صرف د یونس علیه السلام د قوم نه عذاب چې کوم دی واپس شوی دی چې دی ایمان راوړي دی د ایمان د وجه نه دی واپس شوی دی او نور چا ایمان نه دی راوړي چې عذاب یې لیدلی هم دی خو دوی ایمانو نه دی راوړي نو په دې آیاتونو کې د یونس علیه السلام د قوم هغه واقعه هغه بیانېږي یونس علیه السلام الله تعالی په عراق کې یو صوبه او موصل په هغې کې یو ښار نینوا هغه نینوا ښار کې تقریبا څه د پاسه 1 لاک خلک اوسېدل او دا خلک ټول بت پرستو د بتانو عبادت پې کو نو الله تعالی ورته حضرت یونس علیه السلام راولېږو او یونس علیه السلام ورته وکاله مسلسل تبلیغ وکړو نصیحت ورته وکړو کالو کې د خلکو د حضرت یونس علیه السلام خبره اونه منله نو حضرت یونس علیه السلام ورته وکاله پس وویل چې په تاسو باندې تاسو خو زما خبره نه منئ ایمان نه راوړئ دغه بت پرستۍ کې مبتلا یې نو 3 ورځې بس په تاسو باندې عذاب راځي نو یو ورځ تېره شوله دویمه ورځ تېره شوله او چې کله درېیمه ورځ شروع شوله یعنې درېیمه ورځ شروع شوله نو په درېیمه ورځ باندې په دې باندې د عذاب هغه آثار ښکاره شو توره وریځ راغله او دا توره وریځ چې کله راغله نو دا د هر کس کور ته وردننه کېدله نو د خلکو چې وکتل چې موږ ته خو یونس علیه السلام پیغمبر ویلي وو چې په تاسو باندې په درېیمه ورځ باندې عذاب راځي یقینا چې دا په موږ باندې عذاب راغی دا ټول قوم په اتفاق سره د ماشومانو سره د سارو دا ټول یو میدان ته راووتل سارا ته ووتل او هلته الله تعالی ته چغې شروع کړل چې الله تعالی مونږ چې تا یونس علیه السلام په کوم دین سره را لېږلی دی نو په هغه چې تا څه ورکړي دي په هغه ټولو باندې مونږ ایمان راوړی دی او جړه هنګولی الله ته شروع کړله په چغو باندې سره د خپلو نابالغه ماشومانو دا سارا ته ووتل او هلته چغې الله ته ووالې نو الله تعالی د هغه عذاب واپس یونس علیه السلام څه وکړل په درېیمه ورځ یعنی یو ورځ تېره شوله دویمه ورځ تېره شوله چې کله درېیمه ورځ لا نه وه راغلې درېیمه شپه شوله د خو 3 شپې خولې وې کنه چې 3 شپې پس په تاسو باندې عذاب راځي
نو په درېیمه شپه په نیمه شپه کې حضرت یونس علیه السلام هجرت وکړو دغه کلي نه روان شو. ولې روان شو؟ دې ځکه روان شو چې په دغه قوم کې یو رواج و چې څوک به ورته دروغجن ښکاره شو، چا به ورته دروغ ووایي او د هغه دروغ بس ثابت شو چې دی دروغجن دی، نو هغه پیغمبر هغه به چې کوم دی، پیغمبر خو دروغ نه وي خو هغه کس به چې کوم دی وجو. یونس علیه السلام ته پته وه چې 3 ورځې پس په عذاب خامخا راځي، دې کې شک نه کوو. خو یونس علیه السلام زړه کې دا و چې کیدای شي د عذاب خو په 3 ورځ راځي، خو چې څنګه 3 ورځ شروع شي نو دا خلک په وایي چې یونس علیه السلام خو والعیاذ بالله دروغ ویل دي، عذاب رانغی نو په ما باندې به راکېږي، ما به مړي. کیدای شي عذاب ماسپښین ته ایسار شي، مازدیګر ته په دغه 3 ورځ به راځي، الله فرمایلی دي، دې کې شک نه کوو. خو کیدای شي په سار کې عذاب را نشي، د عذاب مازدیګر ته ایسار شي، نو په سار کې به دا خلک ما قتل کی، ما به شهید کی. نو د دې نه چې کوم د دې وجې نه حضرت یونس علیه السلام ووتو او دا کلی یې پرېښودو، روان شو. سمندر غاړې له چې لاړو نو کښتۍ ته لاس وهو، کښتۍ ورته ودرېدله، کښتۍ ته ور وختو. یونس علیه السلام چې کله کښتۍ ته وختو او کښتۍ روانه شول، نو دا کښتۍ څه وخته پورې مزل وکړو، خو بیا دا کښتۍ ډوبېدله. نو د کښتۍ هغه مانګي وویل چې دا زمونږ تجربه ده چې کوم غلام د خپل مالک نه بغیر د اجازت راشي نو دا کښتۍ بیا ډوبېږي. نو لہذا ټولو خدمت کې عرض دی چې زمونږ په دې سورلو کې کم یو کس، کم غلام د خپل مالک د اجازت نه بغیر راغلی او سفر کوي، نو لہذا هغه د سمندر ته او دریاب ته ور ودانګي چې دا نور خلک د دې د وجې نه ډوبېږي، دا نور خلک بچ شي. یونس علیه السلام پاسېد، چې کله پاسېدو نو هغه مانګي کېنو، ته غلام نه لګي، ته خو ډېر ښکلی سړی یې، نو دې په زور باندې بیا کېنو، نو بیا اعلان وکړو، نو بیا یونس علیه السلام پاسېد. 2-3 پېر دې به کېنو او دې به بیا پاسېدو، زه د خپل مالک نه بغیر د اجازت نه راغلی. او یو روایت کې دا دی چې په دې سورلی کې یو کس زیاتی و په دې کښتۍ کې، نو مانګي وي چې یو کس د الله دپاره قرباني وکړي، د سمندر ته ورودانګي، ځان غرق کړي، نو دا غونډه کښتۍ والا به بچ شي. نو څوک نه تیارېدل، نو یونس علیه السلام پاسېدو. نو مانګي کېنوي، ته کېنوي، ته د دانګلو والا نه، ستا دا چهره ډېره مزېداره ده، دا زما په اوبو نه سود کېږي. نو په 2مه بیره بیا اعلان وکړو، اخره کې دا چې قراندازي واچوله. نو قراندازۍ کې هم نوم د یونس علیه السلام بار به نوم د یونس علیه السلام راخطو. نو د چې کوم دی سمندر ته ور ودانګل، څنګه ور ودانګل نو الله تعالی کب ته حکم وکړو دله ورس، نو کب ور ورسېد، خولې ورته وازه کړې وه، دغه په خوله کې اډو لګېد. او الله تعالی دې کب ته حکم وکړو چې دې لوړ تیر کا، غاښونه پې مه واخه، خوله پې مه رابندوه، لوړ یې تیر کا، او دې به چې کوم دی ضایع کوې نه، دا ستا خوراک نه دی، دا به تا سره امانت پروت وي. نو د یونس علیه السلام د مهي په ګېډه کې پروت و، نو چې څنګه دی د مهي ګېډه ته ورسېدو، نو د دا کلمات شروع کړو چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو دا کلمات شروع کړو، د دې ورد به د مهي په ګېډه کې کو، او دا مهي به ګرځېدو را ګرځېدو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې 40 ورځې یونس علیه السلام د مهي په ګېډه کې، او بعضې مفسرین وایي چې 4 ورځې یونس علیه السلام د مهي په ګېډه کې، او بعضې وي 15 ورځې، او بعضې وي 1 ورځ، او بعضې وي 100 غنټې د مهي په ګېډه کې. خو مشهور قول دا دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا چې دې 40 ورځې د مهي په ګېډه کې وو. 40 ورځې دې د مهي په ګېډه کې تېرې کړلې، بیا دې مهي ته الله تعالی حکم وکړو دې وغورځوه بهر. نو دې چې کله بهر غورځو نو د وجود مکمل نازک شوی و، نازک شوی اوم شوی د وجود مبارک کې، ویښتې چې څومره و دا ټول غورځېدلي وو، ځکه د مهي ګېډه ډېره زیاته ګرمه وي، نو ویښتې ټول غورځېدلي وو، نو د نور برداشت پکې نه و. نو الله جبریل علیه السلام ته حکم وکړو ورشه د ده لپاره انتظام وکړه. وی جبریل علیه السلام د کدو زڼې راوړو او د سمندر په غاړه د دریاب په غاړه باندې ښخ کړو، هغه فوراً چې کوم دی رالوی شو او ګورې پاڼې وکړلې، په هغې کې هغه مهي یونس علیه السلام ور وغورځو، نور به پرې نه لګېدو. الله تعالی ورله اوسۍ مسخر کړله، اوسۍ به راتللې د ځنګل نه، او یونس علیه السلام ته به ودرېدلې او ده به پی تازه تازه پی به څښل، نو پی به یې هم څښل، او لږ ډېر نور به پې هم لګېدو، تازه هوا به پې هم لګېدله، نو خپو کې ژوند پیدا شو او خپل قوم طرف ته را روان شو. او قوم هم د ده په فکر کې لګېدلو چې زموږ پیغمبر چېرته لاړو، چې موږ په هغه باندې خو ایمان راوړی دی، خو موږ ته چې د دین نور احکامات وښیي. یونس علیه السلام راغی، خپل قوم سره بیا میلاو شو. نو یونس علیه السلام څه ګناه کبیره نه وه کړې، اجتهادي غلطي ته شوې وه.
د الله د حکم نه بغیر خو راوتلی خو الله تعالی خو ته دا حکم هم نو کړی چې د کلي نه به نه وځي دا حکم ته هم الله نه کړی چې د کلي نه به نه وځي خو دا حکم ورته هم نو کړی چې د کلي نه وځه نو ګناه کبیره نه وکړي اجتهادي غلطي کړې وه نو د دې وجې نه ورته الله پاک چې دا خبره ورته ناخوښه شوله څلوېښت ورځې د مۍ په ګېډه کې دا قسم قسم امتحانات یې پرې راوست نو دغې هغه واقعه د یونس علیه السلام بیانېږي فلولا كانت قرية پس ولې نه یو کلی فلولا كانت پس ولې نه قرية یو کلی یعنې کلي والخه دلته لفظ چې کوم دی د کلي دی خو مراد دی اهل القریه دی کلي واله ته مراد دی فلولا كانت قرية پس ولې نه یو کلي والا آمنت چې ایمان یې راوړی وي فنفعها پس نفع به ورکړي وه دوی ته ایمانها ایمان د دوی الا قوم یونس سوا د قوم د یونس علیه السلام نه چې دوی ته د دې ایمان نفع ورکړل او د عذاب نه چې کوم دی خلاص کړل لما آمنو هر کله چې دوی ایمان راوړو کشفنا نو موږ لرې کړل عنهم د دوی نه عذاب الخزي عذاب د رسوایۍ فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ومتعناهم او موږ پیدا ورکړل دوی ته الی حین تر څه وخته پورې ولو شاء ربک کو چېرې غوښتلې رب ستا لآمن نو خامخا به ایمان راوړی من هغه چا فی الارض وي چې په ځمکه کې دي کلهم جمیعا ټولو په یو ځای باندې کو چېرې الله تعالی غوښتلی نو یو کافر په مخ ته ځمکه باندې نو ټولو ته به جبرن ایمان نصیب کړی په زور باندې خو الله تعالی خو داسې نه کوي که نه فرشتو ته ټولو ته ایمان نصیب کړی دی هغې کې د ګناه هغه ماده نه ده اچولې نو انسان ته خو الله تعالی داسې نه دي کړی خو الله غواړي نو دا ټولو په یو ځای ایمان راوړي خو بیا خو امتحان نه پاتې کېږي انسان ته الله تعالی اختیار ورکړی دی خو دی په خپل اختیار سره نیکي کوي نو هم کولی شي خو دی په خپل اختیار سره بدي کوي نو هم کولی شي نو انسان الله تعالی چې کوم دی د مکلف دی او دی چې کوم دی الله تعالی ته اختیار ورکړی چې څه کوي نو کولی شي نو الله داسې نه کوي نبی علیه السلام د دې کې تسلیم ده چې ته ډېر خفه کېږه مو خو الله غواړي نو د ټولو خلکو ته به ایمان نصیب کړي خو الله داسې نه کوي جهنم هم پیدا کړل دی که نه لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین الله تعالی وي خامخا به چې کوم دی دا جهنم ډکوم د جناتو او د انسانانو نه نو دا به هم ډکول غواړي ولو شاء ربک کو چېرې غوښتلې رب ستا لآمن نو خامخا به ایمان راوړی من هغه چا فی الارض چې په ځمکه کې دي کلهم جمیعا ټولو په یو ځای باندې افانت آیا پس تو تکره الناس ته مجبوره کوې خلکو په ایمان راوړو باندې افانت آیا تو تکره الناس آیا ته زور ورکولی شي خلکو ته په زور باندې مجبوره کولی شي خلک حتی تر دې پورې یکونو مؤمنین چې هغې ایمان راوړي نشي مجبوره کولی څوک په ایمان راوړو باندې که یو سړی د ډېر مجبوره کې نو په خوله باندې به الفاظ وي نو زړه به یې څوک راوړي یو کس هندو راپرځولی و په مری والا چاړه یې ښوي به کلمه ووایه هغه ورته ووایي داسې کار دی ته راته ووایه که نه څنګه کلمه ووایم کومه کلمه ووایم لومبۍ ووایم که دویمه ووایم که درېیمه ووایم هغه یې بس کلمه ووایه نو خلک راجمع شو داسې چل دی هندو مې راپرځول دی کلمه نه وي نو هغه هندو ته لاندې نه ووایي زه درته وایم چې کومه کلمه ووایم ته خو راته ووایه که نه زه خو هندي باندې خو نه راځي ته مسلمان یې ته راته هغه کلمه ووایه یو لفظ راته وایه زه به یې وایم نو هغه خو نه ورتله نو خلکو ورته ته ووایه که نه چې خلکو راګیر کړي ته ورته ووایه هغه منډه کړه دوی پرېښوده منډې ووالې هغه ځای نه وتښتېد ایمان خو په خپله باندې هم نه راځي نو که ته سړي باندې په زور باندې کلمه ووایې خو زړه کې ایمان نشته دی نو ایمان هو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دی که نه په جواب اقرار هم دی او په زړه سره تصدیق هم دی دواړو نوم ایمان دی دواړو ته ایمان ویلی شي نو الله نبی اسلام ته فرمایي ته په زور باندې چا باندې ایمان نشي راوړی ها افانت آیت تکره الناس مجبوره کوي خلک حتی تر دې پورې یکونو مؤمنین چې هغوی ایمان راوړي وما کان لنفس او نشته طاقت ته یو نفس ان تؤمنا دا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې چې کله اذن او حکم د الله تعالی وشي نو یو کافر د الله تعالی ایمان نصیب کی په خپل اختیار سره په خپل طاقت سره څوک چاته ایمان نشي ور نصیب کولی ويجعل الرجس اوږدي پلیتي علی الذین په هغه کسانو باندې لا یعقلون چې هغوی عقل نه لري د کفر او د شرک دا پلیتي الله تعالی په هغه چا باندې ور اچي چې هغوی عقل نه لري په خپل اختیار سره تاسو ته ما ویلو چې څوک یو قدم
دا په ګمراهۍ کې کېدي دا دویم قدم ورله بیا الله تعالی اوچتي او څوک په خپل اختیار سره یو قدم په هدایت طرف ته کېدي دا دویم قدم ورله الله تعالی اوچتي چې کله پیغمبر راغی او خلکو به وپېژندو ایمان به یې راوړو الله په ایمان باندې مضبوط کړل چې کله پیغمبر راغی خلکو ته پته ولګي چې دا په حق پیغمبر دی خو د ضد او د عناد د وجې نه په ړومبي وخت ایمان را نه وړو نو الله به بیا د حق تقبلولو هغه طاقت واغستو صم بکم عمي فهم لا يرجعون دې هم دقه معنی ده یا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم الله تعالی دې په زړونو باندې مخر والي دي الله تعالی خو ظالم دی کو ورځ د قیامت ته کافرانو اعتراض وکړي چې الله تعالی ته په خپل پرمایل جمعه دې په زړه باندې مخر والي دي نو چې تاره باندې مخر ونه مونږ څنګه ایمان راوړی الله تعالی به وایي چې ما اسی مخر نه دی والي تاسو د عمل د وجه نه می والي تاسو په ډومبي وخت پیغمبر او پیژندو او خو یقین درته وشو د نور په شان د تخکار شو د په حق پیغمبر دی خو د ضد د وجه نه په ډومبي وخت مو ایمان را نه وړو ما د داغي د وجه نه په زړه باندې مخر اوله وشته شروع شرط ایمان را نه وړو وما كان لنفس او نشته طاقت ته او کس لپاره ان تؤمن دا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې ایمان راوړي ويجعل الرجس او اچي پليتي على الذين بهاګسانو باندې لا يقينون چې دي عقل نه لري عقل نخکار ناري قل انظروا قل افرمایو ته انظروا تاسو وګورئ ماذا سدي في السماوات بسمانونو کې والارض بسمکه کې وما او هغه سو تغني الآیات چې فائدہ نور کوي الآیات نشانات نخي معجزه دا فائدہ نور کوي والنذر او يرى فائدہ نور کوي عن قوم یو قوم ته لا يؤمنون جغي ایمان را نوړي چې ایمان نه وروړي کنه دغه قوم ته بیا نو معجزه پیدا ورکوي او نور ته پیغمبر انذار چې هغه دی یری د جهنم نه د الله نه یری نو تر پیغمبر هغه دعوت پیدا ورکړي فهل ينتظرون پس دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذين الا مثل مگر په مثل ایام الذين د ورځو د هغه خلکو خلو چې دوی تیر شوي دي من قبلهم مخکې د دوی نه دا خلک انتظار نه کوي لکه څنګه چې مخکنو خلکو د عذاب دراتلو انتظار کو او د مرګ دراتلو انتظار کو نو دک شان دا خلک د مخکنو خلکو په شان د عذاب انتظار کې پراته دي قل او فرمایو تا فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ انی معکم بشک زوم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما نبی علیہ السلام دوی تاسو انتظار کوئ ایمان نه وروړئ مشرکین مکه ایمان تاسو نه وروړئ تاسو هم د مخکنو خلکو په شان د عذاب په انتظار یې زوم تاسو سره د عذاب په انتظار ما ثم ننجي بیا مونږ نجات ورکو رسولنا خپل پیغمبرانو ته رسولانو ته والذین ها کسانو ته امنو چې ایمان راوړو پیغمبرانو ته د پیغمبرانو چې کوم ملګری وغي ته الله تعالی مونږ نجات ورکو کذالک د غرنګي حقا لازم دی علینا په مونږ باندې ننجي المؤمنین نجات ورکول مؤمنانو ته دا قسمه الفاظ قرآن کې ډېر ذکر دي کذالک ننجي المؤمنین کذالک نجزي المحسنین چې کله الله تعالی د پیغمبر سره مدد ذکر کړل یعنی ابراهیم علیه السلام مدد ذکر کو چې هغه باندې ور اثر اونکو ور اونسوځو نو روسته سره بیا دک شان ذکر کړل چې دک شان عمل او دک شان مدد موږ د نور مؤمنانو سره هم کو د نیکوکارو سره موږ دک شان مدد کو دا د دې لپاره چې د مؤمنانو په ځل کې دا اشکال را نشي چې هغه پیغمبرو هغه سره خو بخامخ الله تعالی مدد کوي موږ سره خو هغه شان دی واده نشته دي نه الله تعالی امه کېده ذکر کړل چې دک شان دی مدد به د نیکوکارو سره کیږي فلو كانت قريه پس ولی نو یو کلی آمنت چې ایمان راوړي فنفعها پس نفع ورکړي وې د ایمانها ایمان ده الا قوم یونس سوا د قوم د یونس علیه السلام نجاغي ته نفع ورکړي ودا غوي ایمان لما امنوا هر کله چې غوي ایمان راوړو کشفنا مونږ لري کړل عنهم د هغوینا عذاب الخزي عذاب در رسوایه فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کې ومتعناهم پیدا ورکړل دوی د الہین در یوم مودي پورې ولو شاء ربک وجری غختل رب ستانه امنه خامخ ایمان راوړو منها جا فی الارض جبز مګ کې دي كلهم جميعا طول په یو زبان دي اف انت تکره الناس
پس آیا تو مجبوره کوي خلکو لره حتی تر دې پورې یکونو مؤمنین چې هغوی ایمان راوړي وما کان لنفس او نشته دی طاقت د یو نفس دپاره ان تؤمنه دا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره په خپل اختیار سره نشي راوړي په خپل طاقت سره الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره ایمان راوړل شي ويجعل الرجس او اچي پلیتی علی الذين بها کسانو باندې لا یقینون چې هغوی عقل نه لري قل انظروا او فرمایو دی بګه حبیبه انظروا تاسو وګورئ ماذا فی السماوات والارض چې څه دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې وما او هغه څه تغني الآیات چې فایده نه ورکوي نښې نشانات معجزې والنذر او یره عن قوم هغې قوم ته لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي فهل ینتظرون پس دوی انتظار نه کوي الا مثله مگر په مثل ایام الذین د هغه کسانو د ورځو الا مثله مگر په مثل ایام الذین د ورځو د هغه کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلهم مخکې د دوی نه قل او فرمایو ته فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی معکم بېشکه زه تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم ثم ننجي بیا موږ نجات ورکړو رسولنا خپلو پیغمبرانو ته والذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړلی کذلک دغه رنګې حقا لازم دی علینا په موږ باندې ننجي المؤمنین نجات ورکول مؤمنانو ته سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين برحمتك.